ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفو له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأرفعنا
ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم بها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم اوریدونکو مسلمانانو، دا میاشت د ذوالقعده روانه ده اور را روان میاشت د ذوالحجه ډیرو فضائلو برکاتو عظمتونو حامل ایام پکی دی چې هغه ابتدائی عشره وه د ذوالحجې په دې کې د اسلام په ارکانو کې یو رکن د حج مناسک او افعال ادا کیږي اور دی سرسرا په تمام دنیا امت مسلمہ د سنت ابراہیمی قربانی اہتمام کئی، لیکن اسلام مخالف طاقتنا خپل کوششونو کی مصروف عمل دی چې پس طریقہ د احکامات شرعیونا احکامات خداوندیونا
द अल्लाह दा बंदीगान वाड़ी और द खपल सोच द खपल ख्याल और द खपल फिक्र दीन दिल जोड़ की आगा दीन की द अल्लाह द कानून द अल्लाह द हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द फैसलो पायमाली वी फनुम द दीन बांदी बेदीनी वी दाकार आगई द कुफर पजामा की नशो कवले नु द मुसलमाने पजामा की शोरों का सरोशन ख्याल मुसलमानान स्कालरान सभी दीना औद काफिरानु इजंटानी पैदा करल और अगी प कानून द अल्लाह प हुक्म द शरीयत तानो तशनी शोरो कड़ा सादा लोग जाहिला नापोया मुसलमानान दागी प जाल की उन खली काफी हद पूरे प्रोपेगंडा द जिहाद और द मुजाहिद खिलाफ उशवा और द रब्बे कायनात द हुक्म क़िताल फी सबीलिल्लाहि ताला पबारके द खल्क़ु नजरियात जज्बात ख़त्म करेशवल और जिहाद ते द दहशतगर्दे नुम वरकड़ेश मुजाहिद ते इंतहा पसंद और दहशतगर्द हुई दासी नूर हुक्मुना द शरीयत चरता द आईली कवानीनु पुनुम बांदे चरता द हुकूक इंसानियत पुनुम बांदे चरता द हुकूक निस्वा पुनुम बांदे चरता द खो अखलाको द अमन पसंदे पनुम बांदी अल्लाह द कानून और द अल्लाह द हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द फैसलो खिलाफ यो अजीम भरपूर साजिश शोरो दे हिफाजत द पारा ईमान द सलामतिया द पारा प इस्लाम बांदी द बका द पारा कुरान करीम त नज़दीकेदल जरूरी दी दा उलमा रब्बानीन अल्लाह वाला अहले हक पदी मैदान आमल की द अहले कुफर मुकाबली तवलाड़ी आओ चिकल दागी द गाड़ी नस साजिश की नुदागी साजिश द मखनीवे भरपूर कोशिश की यौ साजिश द हुक्म खुदावंदी खिलाफ दाहुम दे च कुर्बानी तस जरूरत दे कुर्बानी खो इसराफ दे जियादा माल दे दा दुमर पल्लकुनु जानवर और सारवी जबह कवल अलालवल द जरूरत नजियात वखी अवागा वखी बिया जाया की दल दासी नूर मटीरियल जाया की दल दाखु खकार न दे दा दुम्र खतीर रकम दा दुम्र डेरे पैसे चरता रफाई कार की उलगी चरता द कौम द भलाए पे औकार की उलगी
سړکونو جوړولو، هسپتالونو، سکولونو جوړولو، د یتیمانانو کونډو په معاونت کې ولګي. فائدہ به ډیری په نسبت د دې چې دومره پیسې دا مسلمانان هر کال په قربانۍ ضایع کوي. دا یو سازش دی د الله د حکم خلاف، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو او فیصلو خلاف، اور دی ته روشن خیالی او تجدد پسندی ویلی کی. دا خبره د مسئلې په حیثیت یاد کړئ چې قربانی واجب ده اور واجب په عمل کې د فرض غوندې لازم وي. څنګه چې فرض باندې عمل لازمی دی، داسې قربانی چې واجب ده نو په واجب باندې هم عمل لازمی دی. فرق صرف د فرض او د واجب دا دی چې په منکر د فرض باندې علما بلا توقف فتوا د کفر لګي، ځکه ما ثبت بدلیل قطعی لا شبهة فيه، دې ته فرض وي چې په داسې قطعی دلیل یو مسله او یو فیصله ثابت وي چې هغې کې شبهه نه وي، دا فرض دی. بیا د دې دلیل قطعی نه ثابت شوی حکم نه انکار کفر دے. لیکن واجب نہ منکر تو علماء کافر ویلو کی احتیاط کئی. دام ثابت وی د دلیل قطعی نہ، لیکن پدی کی سقدر شائبہ راغلی، داغ شائبی د وجی نہ فتوہ د کفر پا منکر د واجب نہ لگی. لیکن د عمل په لحاظ، د عمل په توګه فرض او واجب دواړه یو شانتي لازمي. څنګه چې فرض باندې عمل لازم دی، داسې واجب باندې عمل لازم دی. زمون د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په نسبت باندې قربانی واجب ده. په صاحب نصاب عاقل بالغ مسلم مقیم باندې د نصاب مقدار 7.5 تولی چاندی دا، څنګه چې د زکات نصاب 7.5 تولی سونا دا، څنګه چې د زکات نصاب دی. ها که سونے نه علاوه نور مالیت وی بیا به 52 تولی چاندے په حساب به نصاب مقرر کیږي، او دا د 6,000 نه کم پیسې دي. پدې کې حولان حول شرط نه دی، څنګه چې زکات د پاره په مال کال تیرېدل شرط دی. پدې کې د کال تیرېدل شرط نه دی. د اختر په ورځ یو سړي سره دومره پیسې رالی چې هغه نصاب ته رسی 52 تولی چاندے ته رسی، نو بیا بم په د باندې قربانی واجب وي، لازم وي. دی به د اختر په دویمم قربانی کوي او په دریمم د نور د پریوتونه مخکې که چا سره نصاب برابر شو دی به قربانی کوي. چانه قربانی پاتې شوه نو دی به د هغې قضا راګرځي. قضا داسې نه ده چې بیا به دی د اختر د ورځو نه بعد څاروی اخلي او هغه به حلالوي، نه، د څاروي پیسې به بیا صدقه کوي. قربانی خو چې څاروی دی حلال که ټوله غوښه دې خپله وخوړه هم قرباني وشوه، خو پیسې د څاروي چې قضا ورکوي قربانی در نه پاتې شي، نو دا پیسې به ټول غریبانانو له ورکوي، 1 روپۍ به په خپل استعمال کې نه راوړي، دا به ټول مستحقین او عاجزانو له ورکوي. د دې د وجوب یو دلیل دا دی چې امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم
مدینہ منورہ کی 10 کالا مسلسل قربانی کړې ده. دا تسلسل دا عمل دا رسول اللہ دلیل وجوب دے. مسلسل پی در پی متواتر دا اللہ حبیب قربانی کړې ده، پریخو دی نه ده. کم عمل چې کړی وي او کله پریخو دی وي نو هغې ته سنت وي. کم عمل چې بالکل نی پریخو دی شوی هغه درجې د وجوب ته رسي. بیا پدی باندی وعیدات راغلی دی. حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سوک چی طاقت او وس د قربانی لري او قربانی نه کوي نو لا یقربن مصلانا. دا خلق دی زمنګ جمعات ته ناراضی یو معنا دا من سره دی د اختر موز نه کوي. د دې زمنګ سره نسبت نشته، رشته نشته د وفا. بعضی علما وی مطلق مانځنه منع کړل چې جمعات ته د سره رانشي. ولی دا منظم د الله حکم دی نو قربانیم د الله حکم دی. دا سنت د بابا ابراہیم دے. نبی علیہ السلام د حجۃ الوداع په موقع باندې 100 اوخان قربان کړي دي. اسراف دی ته نه وای، بی ضایع مال لګول په بی دینه مال لګول کوي 1 روپے ولی نه دی ته اسراف وای. او په دین او په حکم د الله چې دا ټول مال ولګي دی ته اسراف نه وای. دریش پیتے په خپل دست اقدس قربان کړل. اور حدیث کی عجیبہ نظارہ راضی نبی علیہ السلام بچی اوخ قربانه او دا اوخان به د خپل نمبر په انتظارو او چې د کوم اوخ نمبر براغې نه راړوان دی بشو مړی به د الله حبیب ته ونیوله. دا زناورم په دې پوهېدل او دا شعور ورله الله ورکړو چې په لاس د رسول الله قربانېدل دا لوی سعادت دی. دا لوی سعادت دی. دا سعادت دی چې د الله د حبیب په فیصلو او طریقو زمونږ مالونه قربان شي. دا اسراف نه دی. دا اسراف دا خلق دی د خپل ایمان فکر وکړي څوک چې قربانۍ ته اسراف وایي دی دی غم وخوري. خپل ایمان په باره کې دی سوچ وکړي. دا اسراف نه دی. 100 خان نبی علیہ السلام دریش پیتا په خپل لاس نور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته تی ذبح کا تی نحر کا. دا وعید او دا دومره سخت خبره چې قربانی په چا لازمي صاحب نصاب وی او د قربانی نه کوي. زمنګ جمعات ته د ناراضي زمنګ عیدګاه ته د ناراضي دینه ثابتېږي چې دا لازمی خبره ده. دا لازمی کار دا واجب و دا لازم و کدا غیر لازمی امر وے پدی کی د چھوٹ سے گنجائش وے دا پیسی په بل ځای لګول او قربانی پر خودل روا وے. نبی علیہ السلام به دوره سخت خبر نه کوي. دوره سخت او ګوره د دنیا دستور دی هر سړی خپل یادونه تازه ساتي. الله د خپل محبوبانو یادونه تازه ساتلی. دا تاسو دومره پیسې لګوئ. دا چوک باچا خان چوک دا کوم یو دی پدی کی بداغه بوت ولاړ. دا چوک دا پارک جنا پارک دی پدی کی بداغه نه خل. ته د پاکستان د جنډي په درولو باندې لکونه روپے خرچ کړي. دا ستا د پاکستان جنډه دا علامه ده. ته په 14 اگست په مناولو باندې په کرونو روپے خرچ کړي. هغې ته اسراف نه ویلی کی. دا مولیان بی دینه مولیان نه دي سکالران دي. هغه به لاسه مولایي چې په ټي وي ناست دي او هغه به لاسه دیني چې د ټي وي نه زده شي. مزاج تباه شه د دې قوم. دی به د دین مسلې د دین خبرې
هغه د ټلویزیون د ګیره خریلی بې دینه سکالر نه زده کوي او هغه سکالر ورته وي دا قربانۍ والا پیسې هغه اصل کې منکر حدیث وي پرویزې وي بېایمانه دا پیسې چرته غریبانانو له ولې نه ورکوئ یتیمانانو له ولې نه ورکوئ نورې ورکا دا د الله حکم دی دا به دلته لګي دا د رب فیصله ده دا به دلته لګي دا هملاسې ایمان دی او دین دی چې ته د ټلویزیون د پروګرام نه دا دین او ایمان زده کړې دې ته جذبات مه وایه دې ته جذبات مه وایه بیجا دې ته تشدد او سختی مه وایه والله العظیم زه هغه دیندارو ته د دیندارۍ لیبل لګولو باندې لعنت ویم چې هغه د قرآن او سنت خلاف د ټلویزیون او د ټي وي د سکالرانو بېدینو خلکو خبره مني دا به لا څه دین او څه ایمان دی دا وي قطب دی ګیره خریل او دا ډېر لوی علامه دی ډېر لوی علامه دی رافضي دی شیعه دی بېایمانه پرویزی دی منکر حدیث دی ځکه په یهودي میډیا باندې دجالي میډیا باندې عمددي خلکو راج دی عمددي خلکو راج دی نو نسلونه به مو شیعهګان رافضیان قادیانیان او پرویزیان شي الله د پاره د دین مسله د علماء ربانیینو نه زده کوه الله والو حق پرستو عالمانو نه زده کوه د هرې شعبې خپل مشرانی کوه ته بېدینه دینداره بولې او بېدینو نه دین زده کې ستا دین ستا ایمان به کم ځای ته رسي د هر چا خپل شعار وي خپل یو یاد وي هغه تازه کوي څوک وایي نن 14 اګست دی نن اقبال ډے ده نن قائد اعظم ډے دی جنا ډے دا یوم مزدور دی دا فلان دی فلان دی فلان دی یو یاد دی الله دنیا کی یاد د خپل خلیل باقی پاتو کولو د پاره حکم د قربانۍ کړ الله خپل خلیل د یاد د پاتې کولو د پاره قربانی څه شی دی سنت ابیکم ابراهیم دا یو یاد دی ستاسو د خلیل ستاسو د بابا ابراهیم الله غ یاد پاتی کړي دي دا یاد پاتی کول دا یاد مناول دا تهوار مناول شریعت دے دین دے اسلام دے دا د رب عبادت دے اسراف نہ دے اسراف نہ دے اللہ کے بندو تم کس طرف چل پڑے ہو خلاف د قرآن نا خلاف د حدیث نا تاسو به پخپلو سوچونو خیالونو فیصله کوئ دا دین ستا د مرزش چې دې ځای نه لګوم پیسې به دې ځای لګوم دلته فایده نشته هلته فایده ډېره ده نه دین د خپل خیال د خپل سوچ د خپل فکر اتباع ته نه وی دین د الله او د الله د رسول فیصلو منلو ته صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صبغة الله رنگ شیبی پرند اللہ کی صبغو صبغة الله یا الزمو دین اللہ داللہ فیصلی داللہ قانون پزان لازم کے خپل مرزے خپل سوچونا خپل خیالونا خپل فکرونا خپل فیصلی د گٹو د تاوانونو پریدے صبغة اللہ صبغة اللہ او د اللہ بندگانو او خصوصاً مسلمانانو د اللہ پر رنگ کی رنگ شے
कम ज़ैद अल्लाह फैसलवी द अल्लाह द हबीब फैसलवी ची दीज़े माल लगवे बस लगवे। हदीस के रावी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई पयौमुन नहर दलवी अख्तर पोरस बांदी द सारवी द विनी द तोयवलु नजियात अल्लाह ते इसियो अमल महबूब न दे। डीर खुशालीगी अल्लाह डीर खुशालीगी पदी बांदी चिकला अल्लाह यो बंदा पुखपल माल खेस्ता सारवे अगस्ती और बिया सारवे रा समलूली वी और चाड़े पलाश की नीवली वी और देवई इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लाह फतरस अल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्दा हनीफा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लाह। ए अल्लाह मखबल गाड़स्ता कानून स्ता फैसलो स्ता दीन ते खौदेदा दा ऐलान की दावाज की कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ऐलानु का दल्ला बंदा जगह का इन्न सलाती व नुसुकी जमा इबादती बदनी और बेशका जमा इबादती माली नुसुकी जमा कुर्बानी नुसुकी दा जमा इबादती बदनी मुझ और जमा इबादती माली कुर्बानी व महयाया जमा जिंदगानी व ममाती और जमा मौत ममाती सको और दा बेदतियान डेर सादा गान दी काना दा डोरा कमकल दी कलवई मड़ी भी काना कलवई ना मड़ी नदी ज्वंदी दी आओ चिदी कब्रुन वाला तो सूक मड़ी हुई विदा ममाती दे आओ ज़हयाती दासी हुई कना द ममाती माना जमा मौत दे पुईगी जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा दे पुईगी कना दा अहले हक जमंग मर्ग दे दा ममाती दे दा अहले हक सशे दे दा हक परस द कुरान नौकर दा जमा मौत दे ममाती दे हुई ममाती लफ्जी माना को लगो गोर ची माना दार दा जमा मर्ग दे हुई दे पैदा शवे दे जमा अटाए बंद शवे दा जमा द दमुन तावीजुन दुकान खत्म शवे जमा द हीले इसकात दायरी बंदिश हुई जमा द शुमो और द खैरातुन तगरा तक बन श जमन वोट बैंक के खराब से खराब कर जमन वोट बैंक के खराब कर खले के जमन नवाडो लो मुतनफिर है दा जमा मौत दे हुई दा ममाती दे सही हुई खा सही हुई दारोगा खबर अदा चिचरत हक राशि अलतब बातिल खत्मीगी और बातिल द पारा मौत हक दे हक परस दे सही खबर खुपुईगी पेना आजेजान दा न पुईगी चोज द ममाती समाना दो इदा ममाती दे ममाती समाना दे पदी पुईगी ना। चलो भाई आमदम बरसरे मतलब दा उन्वान न देखा पल मकसद व उन्वान व मजमून लराजम कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह लिल्लाह लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐलानु का
बेशक जमा मूज, जमा कुर्बानी, जमा जिंदगानी और जमा मौत ममाती लिल्लाह दाद यो अल्लाह द पारदी। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। आगा अल्लाह ची दागी सूकी सदार ब्रखदार शरीकवाल नश्ता। पदी बांदी माता हुक्म शवे दे, दाद माता अमर शवे दे। बिज़ालिका उमिरतु अल्लाह अक़बल हबीब तो आया ची माता दा हुक्म शवे दे। नुसुकी हुक्म खुदावंदी दे से शवे दे। ज़ोद यो अल्लाह पनुम बांदी ब कुर्बानी कुमा दा ज़मा दा अल्लाह माता हुक्म दे। बिज़ालिका उमिरतु ज़मामूर पदी अमर इलाही मा अल्लाह हुक्म दे कुर्बानी। अग अल्लाह ले ईसु की सदार नश्ता पदी माता हुक्म शवे दे। ज अव्वल अव्वल द अल्लाह फैसली औ हुक्म तगाड़े खौदुन के मा रुम्बे ज अमल को दुनिया ते ओ खोला ए सलू खान अलाल खुली बंदी कड़ी चावी इसराफ दे, चावी ज्याते दे, चावी असिकार दे। वेद रसूलुल्लाह कार असिकार ने अल्लाह द हबीब ताबेदारी असिकार ने न तब खपल शिआर खपल यादूना ताज़ा के मनावे बगैर शरई तरीके सरा। इंसाफू के सूर बीदीनी दा पाग बीदीने चाखल कोलाव नकड़ा द मीलाद पर जलसू जुलूसुनु ची द सर द दीन सरे सवासिता नश्ता सुमरा खर्चा की चौवी चिदा इसराफ दे। इनफिरादी इज्तिमाई खर्ची की कन की दीन न ददी सबूत नश्ता पागी चाउनवी यौ द दज्जाल फौजी यौ द टेलीविजन स्कॉलर दाउनवी ची मीलाद पर जलसू जुलूसुनु दा अखराजात दा हराम दी चाउनवी दा इसराफ दे चाउनवी। 14 अगस्त बांदी दा खर्ची दा नदी पका चाउनवी खुची कला फैसला दा अल्लाह दा अल्लाह दा पैगंबर शवान उस इसराफ शो हुक्म दा शरीयत शन उस इसराफ शो ना वैना। मुसलमानान स्तादी खबरी मनलू तैयार और जोड़ ने दी इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह द पारा यौ खुदा द ची खसारवे वालम द दी द पारा ची आलाका की मिन्नू मुशी दीनन कवलु न कवल बेहतर यौ अल्लाह द पारा ची चाहता खुदना रिया मकसद नहीं कीमती न कीमती खिस्त न खिस्त सारवे वाला कस्ताप कुर्बाने दा टूल माल उलगी द बियाबम इसराफ नहीं स्ता जेब खाली शी बियाबम इसराफ नहीं दादा रफ़े सलीदी और रब्ब बदली दर के यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात अल्लाह द सूद मालूना खत्मई सदक़ात वाला अमवाल अल्लाह ज़ियादती सदक़ू वाला अल्लाह द कानून मुताबिक माल लगी दल पदी की ब इजाफा की माल ब ज़ियादती की अल्लाह बता तशला से न की अरकाल पर लकुन सारी अलाली की पर दुनिया की पर कुर्रुन सारी अलाली की जब तक कमे वो महसूस कर इंसानी अकल और फहम मुताबिक पकारदार चिदा जनावर खत्म शी सिर्फ अख्तर की पकुर्रुन सारी अलाली की बिया रोजाना सुमरा अलाली चिदा खत्म शे खुदा रब वादा दा युरबि सदक़ात दा न खत्मी दा न कमीगी दा जमा द रब फैसली और निज़ाम द दुनिया चलउन के रब्बुल आलमीन दे दा दज़म की खुदायान उच पहुंचा द खुदाए दावेदार शी चिदा खुतावान दे दा नुकसान दे दा कमे बराशी द सारू दे सरा नुकसान ब मेलाव शी दा पैसी पुबल जे लगी
بل زیدی د قربانه پیسې نه لګي نور یو لګا صبغت الله د هر چا خپل رنگ وی خپل یاد خپل تہوار وی خپل تہذیب وی د هر چا خپل تمدن وی خپل شعار وی صبغت الله او د الله بندگانو تاسو رنگ شے پر رنگ دا اللہ لازم کے پزانونو باندی دین دا اللہ قانون دا اللہ فیصلی دا اللہ من احسن قولا من احسن من اللہ صبغا گرے دا اللہ دا رنگ خست رنگ بلا دا چاوی اللہ د فیصلینا خست فیصلہ بد چاوی اللہ د قانون نا خکلی خیالات بد چاوی د دی ټولی دنیا خیال کداوی چی قربانی اسراف دے زما د اللہ و زما د رسول اللہ فیصلہ دادا قربانی عبادت دے قربانی عبادت دے من احسن من اللہ صبغا ددی ټولو خلقو خیالات بدرنگ دی ددی ټولو تہذیبونا سوچونا ددی ټولو خلقو فیصلی خطا دی خیستا فیصلہ خیستا تہذیب خکلی شعار دا شعار دا اسلام دے دا فیصلی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دی مختیوانڑے سستی ہونا کی من احسن من اللہ صبغا سوک دے خیستا دا اللہ نا پرنگ کی پا دین کی وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور منگا دیو اللہ بندگی کون کیو دیو اللہ عبادت کون کیو بندگی وی دا قانون پابندے تا زمنگ دا اللہ دا قانون پابندی پا منگا لازمہ دا زکا منگ بندگان دا اللہ یو بندگی دا اللہ بکو سوچی دا شیطان بندگان وی دخپلو خیالاتو خواہشاتو بندگان وی دی دخپل سوچ فیصلے دیو منی لیکن زد اللہ بندہ دا اللہ فیصلے بمنم زد رسول اللہ امتی دا رسول اللہ خواخب کوما زماد اللہ اور زماد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا فیصلہ زما زانم قربان زما جہانم قربان دا عبادت دے دا بندگی دا بندگی ننچی دا صحابہ نمون آخلو پا فخر سر آخلو خبر یہ اگر دغا سی بندگا دیتا بے نکتل چی دا گٹا دا تاوان دے دیتا بے نکتل چی دی کی دا چا خوشحالی دا یا دا چا خفگان دے دیتا بے قتل چی زما دا اللہ اور دا رسول اللہ صفا خدا نحنو لہو عابدون منگد یو اللہ عبادت و بندگی کون کی گورے دیر لی توفان دے خواہ دیر لی سیلاب دے دا فتنو کلک شے دا اللہ پا کتاب کلک شے پا دین حقا پا قانون دا اللہ دین اسلام ایمانونا محفوظ کئے ایمانونا کلک کئے حملی شروع دی سکمو دے اسلام نا دا اللہ کہ قربانے کی اس فائدہ نہیں فائدی حکمتونا خیرونا پاکے دیر زیاد دی دنن نوالے تردا اختر دورزی پوری چی تاسورا سر مسلسل کینے نو دا بی علما دا کم علما دا حقیر فقیر دا قربانے فائدی بیانی واللہ کا ختمیش عقلی فائدی عقلیاتو سر سورہ خیرون دی پکی آغا منقول فائدی پخپل زے معقولی فائدی جی سمر دی دا معاشری
دا نه ختمیږي، ډېرې اوږدې خبرې دي. د الله د هرې فیصلې، د رسول الله د هرې فیصلې دومره حکمتونه دي چې زمونږ ستاسو عقلونه ورته نشي رسېدي. او که هېڅ ټکې فایده پکې نه وي، بیا هم ما منلې دا زبې منما، ما کړې دا زبې کوم. دې ته وایي مسلماني. دې ته څه وایي؟ دی وی څه فایده ده په قربانۍ کې؟ دا پیسې یتیمانانو له ورکړئ، دا کونډو له ورکړئ، دا هسپتالونو کې مریضانو له ورکړئ. ډېرې فایدې دي، ډېرې فایدې دي. او که ایسم نه که نه ایسم نه، زه د قربانۍ پیسې که یو سړی مړ کېږي د لږې نه هغه له ورکول روانه ده. هغه دپاره د الله جدا حکم دی، فیصله ده. خو دلته دا د الله حکم دی، دا مال الله را کړی دی او په دې به زما د الله خوښې چلیږي، په دې به زما د الله مرضي چلیږي چې زما د الله او د رسول الله دا خوښه ده چې په یوم النهر دي د ما بندګان مسلمانان دي ذبح وکړي، قرباني د څاروو دي وکړي. دقه به کېږي. که تاله په سمج کې راځي هم ډېره ښه ده، که تاله په سمج کې د دې فایده نه راځي هم به مسلمانی تسلیمېدل، گردن نهاد کېدل هم دې ته وایي. پوهېږئ په دې خبره؟ غاړه یې ښودل د الله دین او قانون او فیصلو ته. ما منلې د لا اله الا الله محمد رسول الله. دې کلمې ویلو منلو سره ما د خپل رب سره سودا وکړه. الله زما ځانم زما نه دی، ستا دی. دا جهان او مالم زما نه دی، ستا دی. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. چې ستا دی نو خوښه بم ستایي، مرضی بم ستایي. زه به خپل خیال او سوچ باندې ستا د فیصلو نه اعراض نه کوم، ستا د خوښې خلاف به نه کوم. عجیبه کار دی. الله او د الله د پیغمبر فیصلې بدې ښکاره شوې، نقصاندې ښکاره شوې، او خپل د سکالرانو، پرویزیانو، منکرین حدیث او د شیعګانو رافضیانو خبرې ښې ښکاره شوې چې مولا په ټي وي کې ویلي خیر دی که د قربانۍ پیسې چېرته بل ځای ښه کار کې ولګي. لعنت دی په داسې مولا او د داسې مولا په دې مسله یقین کوونکي مسلمان دې ځان ته مسلمان وي او د الله او د الله د پیغمبر خلاف د بېدینه خلکو خبرې مني. نو آمدم بر سرې مطلب لبې لباب او نچوړ دا پروپیګنډا هر کال کیږي د قربانۍ په موسم کې. سږ کال ډېر زور او شور سره ده او د هغې وجه دا ده چې یو طرف ته مسایل ډېر دي، یو طرف ته حالات نامساعي او ناسازګار دي چې یاره دا وایرس راغلی دی او بیماری راغلی ده او حالات خراب دي او معاش او معیشت خراب دی. د دې حالاتونه بېدینه خلک فایده اخیستل غواړي او دین او د الله د قانون نه مسلمانان اړول غواړي. او مسلمانانو حالات الله دی ښه کي، خو که د دې نه زیات خراب شول او د هغې نه هم زیات خراب شول، بیا د هغې نه هم زیات خراب شول، الله دې نه کي، بیا بم منګه د الله او د الله د پیغمبر په فیصلو کې کمپرومایز ته تیار نه یو. دا یاد کې وی یاد کې د مرګ ژوند هېڅ پته نه لري، دا د ایمان خبرې یادې کې دا ځان ته زو ته وایې هر حال کې په هر حال کې زب مسلمان زب سے لا تموتن الا وانتم مسلمون. حالات به دومره خراب شي چې دنیا به ورانه شي. بس دینا خوا نور څه شته؟ حالات به دومره خراب شي چې دا دنیا به روانه شي. ای که روانېږي روانه دې شي، زه مسلماني پرېښودو له تیار نه یم. ٹھیک شوه؟ زه قرآن او سنت پرېښودو له تیار یم. زه د الله او د الله د پیغمبر د فیصلو پرېښودو له مخ اړولو له تیار نه یم
او استطاعت والو او د نصاب خاوندانو وسدس لرونکو راځي قولن تبلیغ کوي د الله د دین عملا دعوت ورکې خلکو لا د نور کلونو نه په خشان په خشو سکال په دې حالاتو کې قرباني وکړي د نور کلونو مخکې کلونو په خشو کې وکړي چې دا غاخمات جواب وي دا سپیړه وي د دې تجدد پسند سکالرانو په مخ باندې حالات وي دا سیدي او اسراف نه دی پکارو دا صبغت الله ومن احسن من الله صبغا ونحن له عابدون رنگ شے پر رنگ دا اللہ اور دا اللہ دا رنگ نا خیست رنگ بد چاوی چی تراشی دا اختر پور ازید گاتا اور دا اللہ عبادت و بندگیوں کی منزو کی بیا روانی پدی شوق و پدی جذبہ چیز د خپل محبوب مال قربانی د خپل الله د رضا کولو د پاره بکوما الله د خوشالولو د پاره کوما اوکے وی مالدار او غریبانانو تاسو څخه غم کوي تاسو څخه غم کوي مالدار به خپل کی غریب د پاره رسول الله کړي صلی الله علیه وسلم تخپن شي الله دې تعالی موسدر کی خوی زما عاجز مسلمان ارور استاد زړه نیت الله تخکار دې است ایمانی جذبه الله ته معلومه ده لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم دا غوخي دا اډوکی دا ویني الله لندی پکار د دې زړه دا تقوا محبت للهیت الله خوخی مالدارو وی که په شوقو که غریبانانو چې خفه نشه نبی علیہ السلام دو گډان راوستل یو علال که خپل طرف نه بلی علال که دا زما د امت د غریبانانو د طرف ته خود مالدار نه خی احساسی کم تره کې مبتلا نشي زړه کې دی خفګان پیدا نشي چې ګوره قربانی دا پکار دا خو زما وس نشتا مالدار به خپل کوي تعالی رسول الله کړی دا صلی الله علیه وسلم ستاسو کې څه خفګان را نشي زما دین اسلام غریبانانو مالدارو ټولو د پاره دی زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د غریبانانو مالدارو ټولو د پاره رحمت للعالمین دی نشاق ساته او د الله په بندګۍ کې زندگی تیروي د الله د فیصلو خلاف کار چا خبره کولا جواب ورکول شي ورکا گینی پزړه کې په لعنت وایا منه ما ګوره منه ما سمره پروپاګاندا چې د شاعر اسلام په خلاف کیږي من بداغي مقابله کو جواب ورکو او که جواب نشي ورکولی رکی خو به سپک وایو چې خدای دی رکی خو به بد وایو کړه ویږي په دې خبره حکمت سره مختصر به ان شاء الله عند جمعه بوای سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اذان بعد